السلام علیکم. ډاکټر مهران یم، شوګر سپیشلیست ډاکټر یم. تاسو د شوګر بیماران یې او د دې یو ټیسټ دی کوم ته HbA1c وایي. دې ته د دریو میاشتو د شوګر ټیسټ هم ویل کېږي. نو اکثر داسې بیماران چې هغوی وي چې مونږ په نهره یا په مړه باندې عام د شوګر ټیسټ کوم ته چې فاسټینګ یا رینډم بلډ شوګر وایي هغه وکړو، هغه نارمل وي، خو بیا مونږ ته چې کوم دی نو تکلیف هم وي، علامات هم وي. نو هغوی اکثر دا ټیسټ نه وي کړی او دا ټیسټ چې کوم دی نو دا مونږ ته اصل کې صحیح د شوګر کیسې کہانی کوي چې ستاسو شوګر آیا کنټرول دی که نه دی کنټرول. او دا رینډم او فاسټینګ دا خو د هغه وخت شوګر ښیي چې کوم ساعت باندې بلډ واخیستلی شي. نو که تاسو خپل HbA1c ټیسټ کړي وي او ریپورټ یې یا پته وي نو هغه ما سره شیر کړئ، ځکه چې دا کنټرول کې نه وي یا د 6.5% نه دا کم پکار وي، نارمل رینج یې دا دی. د دې نه دا کم نه وي نو شوګر به خپلې پیچیدګو سره خامخا راځي، تاسو ته به نقصان درکوي، دل، جګر، ګرده او نظر، دماغ وغیره به تاسو ته خامخا کمزوري کوي.